د بونیر په ګیټ وے او د گاډو په کاروباري مرکز امبیله بازار کې د محمد زکریا کار اینڈ پراپرټي سنټر افتتاح وشوه. جمال حسین، امجد اقبال، گلزار او نوید شروع کړی د دغه بارګین باقاعده افتتاح د بارګین اسوسییشن مندن سرپرستیا له حاجی فتح خان او صدر یاقوت خان وکړه. د افتتاح په موقع د گاډو میستری سید حبیب شاه استاد او د گاډو کاروباریان ریدی خان، مرویس خان، بادر خان، متبر خان او یوسف خان نه علاوه د گاډو اغوستونکي خرڅونکي هم موجود وو. د افتتاح په موقع میډیا سره د خبرو په وخت د بارګین پارټنر نوید خان وی چې امبیلا د گاډو مرکز جوړ شوی او مونږ غواړو چې دلته کاروبار وکړو. هغوی زیاته کړه چې مونږ سره به په دې بارګین کې هر قسم انصیفي او صفا ګاډي د پوره اعتماد سره ملاویږي. په دې موقع حاجی فتح خان او یاقوت خان وی چې امبیله اوس د گاډو مرکز دی چې پکې د جمعې په ورځ د گاډو جمعه بازار لګي. هغوی زیاته کړه چې په دې جمعه بازار کې د صوبې د بیلابیلو سیمو نه د گاډو کاروباریان راځي او د خپلې خوښې ګاډي اخلي او خرڅوي. مشرانو وی چې اول به په جمعه بازار کې اته بارګینونه وو، اوس پکې جمال حسین دی بل سټارټ کړو چې ورسره به نور ګاډي هم سیوا شي. مشرانو د گاډو کاروباریانو ته اپیل وکړو چې کله هم ګاډي اخلي یا هر سوی بارګین کې دننه سودا کوي او په روډ ولاړ خلکو نه ځان ساتي، ځکه چې موږ د دغه گاډو د سودا ذمہواري نه قبلوو. میډیا سره د خبرو په وخت مرویس خان، متبر خان او یوسف خان وی چې د محمد زکریا بارګین سره به په امبیله کې د گاډو کاروبار نور هم تیز شي، ځکه چې جمال حسین او د هغه پارټنران په کاروبار پوها او اخلاقیان دي. الحمدلله په امبیله کې یو ښه بازار جوړ شوی دی د بارګینونو، مطلب د گاډو، او موږ سره په دې کې د اکواش ته دی، جیش ته دی، ایکس ته دی، مطلب ان سی پی موږ سره تقریبا ټول اویلیبلی او زیات تر چې دی نو د نمبري چې دی نو ایکسلی جیلی تقریبا چې اے ټو زیډ ګاډي موږ سره به انشاءالله اویلیبل وي. چې موږ له څوک هم راشي نو خفه به رانه ځي. دلته به موږ هغه ریټونه چلو چې کم د خوازاخیلې نه، د مینګورې نه او د سوات نه، د بریکوټ نه، انشاءالله دلته به ریټونه د هغې نه ډېر زیات ښه، ځکه چې په مینګوره په خوازاخیله کې ریټونه ډېر ښه دي. نو دلته موږ ښه دغه جوړ کړی انشاءالله د جمعې په ورځ باندې میلې لګي. نو زما ټول ملکن ډیویژن عوام ته خواست دی چې تاسو ګاډو اغوستو له امبیلې ته راشئ. دا په امبیله کې چې کوم بارګینونه دي زموږ دا زاړه ملګري دي او دا سیستم دی روان کړی دی، دلته میلې ده. اوس دا نوی بارګین پکې زموږ د ریورونو کولاو کو او په دې کې هر قسم ګاډي به انشاءالله دلته میلاویږي او دلته به هغه خلک راځي چې کوم صفا کاروبار کوي، غل به دلته نه وي او دوکې والا سړی به نه انشاءالله. چې کم ګاډي غواړي انشاءالله هغه به موږ را پیدا کوو او هغه به پرې خرڅوو انشاءالله. زموږ به ټولو خلکو ته دا اپیل چې دلته دې راځي. دا پکې نوی بارګین کولاو شو، نور پکې زاړه شته، څلور شپږ بارګینونه دي پکې، د جمعې په ورځ پکې میله او ټولو خلکو ته اپیل دی چې راځي به پوره من چې کوم دلته خپل کاروبار دی هغه دې کړي. د میلې ته خو زموږ د سوات نه ورته کسان راځي، د دیر نه ورته راځي، د بونیر نه ورته راځي، د خودخیل تحصیل نه ورته راځي، تورغر نه راځي، د کته رستم او مردان نه ورته خلک راځي، چې د ټوپای نه ورته راځي خلکو. دلته د هر ځای نه خلک چې دا چاته معلومات دي چې دلته دا میله د ګاډو او دلته کې ګاډي راځي، نو هغه خلک ټول دلته راځي. چې کم خلک د اعلی روزګار دپاره، د کاروبار دپاره داسې ځایونه کولاوي، نو هغه مال هم پکار دی، هغه تاسو هم پکار دی. د میډیا په هغې کې یو خپل رول دی، د مشرانو په هغې کې یو خپل رول دی. نو پکار دا ده چې هر سړی په دې کې یو ښه رول ادا کړي. د هغې بنیادي مسله دا ده چې نن سبا یو سړی خپل روزګار کولاوي، نو هغه به د دې نشو تماشو د دې څیزانو به خامخا بچي. نو دا د حلالو یو روزګار دی. دلته د جمعې په ورځ باندې زمونږ د جمعې میلم ده د امبیلې په مقام باندې چې ډېره د کامیابۍ په دغه سره روانه ده. د هغې واضحه نننی دا ثبوت دی چې ستا په شیشه باندې د خلکو ته زه که چېرې دا ناکامه وي نن به پکې دا بل بارګین افتتاح نه کېده. خو څوک چې دا د ټولې صوبې په سطح باندې دلته خلک راځي، نو د هغې یو زنده ثبوت دا دی چې دا پکې نن یو بل اضافه وشوه. نو موږ ورته خپل طرف نه مبارکي وایو، انشاءالله تعالی چې زمونږ څومره تعاون وي نو هغه به مونږ د دې سره کوو. او د ټولې صوبې خلکو ته، عوامو ته دا اپیل کومه، دا درخواست کومه چې تاسو دلته راځئ. خو انشاءالله یو به ورته درخواست دی چې مهرباني کوئ په روډونو باندې سوداګانې مه کوئ. د هغې بنیادي وجه دا ده چې مونږ ته داسې ډېرې مسلې رالې چې بیا په مونږ پسې راشي نو هغه
مسله چې دغه بیا دا مشران کینی او هغه ولال کوي نو که د بار نه یو سړی راځي د هر ځای سړی راځي نو هغه له پکار دا ده چې هغه په بارګین کې دننه سودا وکړي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې د هر بارګین والا سره خپل پیډي نو چې په هغه پیډ باندې سودا وکړه نو دا بارګین والا چې دي دا د هغې باقاعده د هرې خبرې چې ذمواري ولې چې په دې کې خو ډېرې لویې مسلې راځي نو چې کم خپل ګاډي دي په روډونو کې ودرئ یا په روډونو کې سوداګانې کوي نو چې هغه په دې بارګین کې ودرئ نو دا د هغې دپاره هم سهولت دی زمونږ دپاره هم سهولت دی سبا مونږ ته هم مسلې نه وي او دې خلکو ته هم مسلې نه وي نو لکه دا به مې زما یو درخواست وي هر چا ته چې تاسو راځئ او انشاءالله چې دا یو ښه پوره منځی دی او دلته هیڅ قسمه او بل دا چې دا بالکل زمونږ دا یو ګیټوی غونته علاقه ده د امبیلا دې پله زمونږ سره مردان دی په دې بل طرف صحابی ده سوات دی را سره تورغر دی را سره ډېرې ضلعې لګېدلي نو دا دغه خلکو ته هم اسانتیا ده په دې کې نمبري ګاډي هم میلاویږي په دې کې کسټم چور ګاډي هم میلاویږي چې کوم قسمه ګاډي نو انشاءالله تعالی چې هغه به ورته دلته ښه په مناسب ریټ سره او ښه ډېر په ښه دغه سره میلاویږي او که څه مسله پکې جو زمونږ دلته د بارګین مشران دي د هغې سره دې رابطه کوي انشاءالله هغه مسلې چې دي هغه بوله دي په خپله باندې ښه اسانه طریقې سره حل کوي امبیله خو ماشاءالله مخکې به مونږ خوازاخیلې میلې ته تلو انشاءالله زمونږ امبیله دوره مخکې تلې ده چې د ټول سوات نه د ټول بونیر نه خلک راځي او امبیله انشاءالله ډېره په ښه طریقې سره روانه ده نو دا ښه اداره ده انشاءالله مونږ ټولو خلکو ته دا درخواست کوو چې راشئ په امبیله کې ډېر په ښه ریټونو ګاډي میلاویږي سوات تلو ته ضرورت نشته په امبیله کې چې کم ګاډي په ریټ میلاویږي دا په یو ځای کې نه میلاویږي نو موږ د ټولو خلکو ته وایو چې امبیلې ته راشئ او انشاءالله په امبیله کې ډېر ښه ریټونه دي او ډېر ښه ګاډي میلاویږي خو یو ډېر ښه کار وشو لکه چې د امبیله کې دا دوره د کسانو دغه کړل لکه چې دا نوي نوي بارګینونه پکې هم کولی شو او دې کې به تاسو ته ګاډي هم ښه په ریټ میلاویږي بل د خلک هم ښه خلک دی چا چې بارګین کولی کړی دی او دې کې خو موږ د دې ډېر دغه کوو لکه چې دا زمونږ د مندڼ دپاره یو ډېر یو لوی اعزاز دی چې لکه دا دلته دا بارګینونه نوي نوي کولاویږي ځکه چې دلته کار چلیږي خلک د سوات او د دې ځای نه د چکدارۍ نه دې نه دغ شوي دي دې نه منې شوي دي دلته راځي دا میله ده دلته د جمعې په ورځ میله لګي ښه ګاډي پکې راځي ښه نوي ګاډي پکې راځي او ښه په مناسب ریټ باندې وي او بل کسان هم ښه خلک دی دا ټول امبیله یادومه د هر ځای خلک چې ورته راځي ښه خلک دی دلته او پر ریټ پرته هر څه میلاویږي زه خو د ټولو لومبی عمران ستا او دا څومره مېلمانه چې دلته راغلي دي ټولو شکریا ادا کومه او چې زموږ دې ځای ته دې کاروبار له راځي نو زموږ د کلیوالو ته هم خواست کوم چې بهی دا څومره مېلمانه دلته راځي د دې خیال ساتئ او رعایت ورسره کوئ او دې ډیلرانو ته هم زما دا خواست چې بهی چې دلته کې کم ګاډي کم څه خیال کوئ لکه 2 نمبر کارونه کېږي دا یې پکې احتیاط کوئ. ما نوم میرویس خان دی لکه اوږا کلي سره تعلق ساتم او بارګیني خو نه یم خو په بارګین کې د ګاډو ماډو کار کوم د جمال ډیلر بارګین په د پرانسته وکړه خدای پاک ته ولا په خیره په خوشحالۍ باندې کامیاب کی خدا مهرباني دې کوي چې ګڼکپانو خلکو له سوداګانې نه کي دا یو مهرباني دې کوي په دې ملک زمونږ 2 نمبر خلک زیات شوي دي وروره په ستا سره به خپل ملګري او تا به ووایي نو زه د بارګینیانو ته هم د ګاډو چې څوک د ګاډو دا خرڅ او هغه سکین دې ته هم دا مهرباني کومه چې په غلط ځای کې ګاډي مه خرڅوئ او دا 2 نمبر کار هم مه کوئ نو دا بس تاسو ډېره غټه مهرباني چې دا غلط کار مه کوئ وروره خپله مه ووایئ خپل لخپې مه ووایئ ناسودي په بل سړي باندې مه کوئ او په دوکه باندې د دوکو دا کار مه کوئ نو دا به زم د ټول مخلوق لپاره او د ټولو عوامو لپاره پکې پیدا